السلام علیکم ملګرو. نن ان شاء الله موږ به د سورته فاتحه چې موږ ته الحمد یایو، یعنی الحمد شریف دی یایو. دغه سورت 7 مسانی نومه ده او القرآن نومه ده او سوره فاتحه نومه ده. نو دا موږ په 15 وخت لمونځ کې او هر رکعت کې دغه سورت چې کوم ده موږ یایو. نو په چار دادو چې کوم څه چې موږ په لمونځ کې یایو الله تعالی سره موږ خبرې کوو، نو دغه چې موږ ته کم سے کم د معنی او د مطلب پته خو ولګي. نو چلو جی شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله ټول صفتونه، ټول تعریفونه، یعنی چې موږ داسې سوچ وکړو چې کوم صفات ته چې موږ بیان کوو، یعنی کوم صفات موږ دماغ ته راځي، کوم تعریف موږ دماغ ته راځي، کوم ستاینه موږ دماغ ته راځي، دا ټوله د الله دپاره ده. که څوک ډېر عقلمند پیدا شوی ده، الله پیدا کړه. که څوک ډېر چاریکور پیدا شوی ده، الله پیدایش ده. که څوک ډېر د پوهې والا پیدا شوی ده، الله پیدایش ده. که څوک ډېر ششتا پیدا شوی ده، حسین ده، الله تعالی پیدایش ده. که یوه نظره ډېره ششتا ده، الله تعالی تخلیق کړی ده، هغې پیدا کړی. که یوه میوه ډېره خوږه ده، هغې پیدا کړی. که په څشي کې شفا ده، الله تعالی پکې اچولی ده. یعنی کوم څه صفات چې تو دماغو ته درځي، دغو ټولو صفاتونو لایق څوک ته؟ الله تعالی. دا ټول صفاتونه، دا ټول تعریفونه چا دپاره دي؟ د الله تعالی دپاره دي. رب العالمین، دا رب ده، پالونکا ده، ستونکا ده د ټولو عالمونو. اول خو چې موږ رب وپېژنو چې رب څه شی ده. رب هغه ده چې هغه د ټولې دنیا ته خپل رزق رسوي. دا د ټولې دنیا کې چې د څومره مخلوق ده، چاہے هغه یعنی یو ځای کې حضرت موسی علیه السلام الله تعالی سره کلام کوي، نو ورته یایي چې یا الله که د مځکې اسمانونه او په دې کې چې د څه شی دي دا د تو حکمونه منل پرېږدي، نو بیا به څرنګه چل وي؟ نو الله تعالی ورته وایي چې په دوی باندې به زه یو داسې ځناور راولم چې هغه به په یوه ګپه کې دا هر څه لرې کړي، د اسمانونه، د مځکې په دې کې چې څه شی دي دا به په یوه ګپه کې اندرغپ کړي. حضرت موسی علیه السلام ته وویل چې یا الله دا ځناور چېرته ده؟ چې دا ځناور د کوم ځای کې چې دا ځناور موږ سره وکړه، اردو کې خو یې ته چې چراګاه، نو هغه پټوی کې لګیا ده، د مو په پټوی کې څري. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې هغه پټي چېرته دي چې زه یې وکړم. چې موسی هغه ته نشي کتلی، هغه مو غیب په خزانو کې دي. بیا د حضرت سلیمان علیه السلام والا خبره هلو چې هغې وایي چې یا الله زه د تو د څومره چې مخلوق ته دغو ته زه مړی ورکوم، بادشاهي وخت به ټول هوا، ځناور،
د ونون پریون چې څه شی دي دا یې د حکم لاندې وو. نو حضرت سلیمان علیه السلام ته چې تو چې څومره مخلوق ته هغو ته زه مړی کوم. الله تعالی یې ته ووایي ته چې سلیمان نشې کوای ته پرېږده چې نه کوم. اخر الله تعالی چې ته ډېر زد کوه نو الله تعالی یې ته ووایي چې ټیک ده تا یو رایه وکړه بیا مو ته ووایه چې زه بیا خپل مخلوق ډېر پرېږده تو ته چې ښه. حضرت سلیمان علیه السلام پریونو ته او چې څومره مخلوقات دي دغو ټولو ته آرډر وکړه چې ته انډر چې څه شی چې هله دیګي په باندې کړو که انسانان دي او که پریون دي او که څه شی دیګونه یې په باندې کړل. یوه ستره علاقه وشمېره چې ډګر نری شول، خرام شول، پانوس شول، تر دې ورې بونډې رسې علاقه دا یې ټوله په دیګونو میګونو باندې ونیوله او پخوي یې لګیا ده چې څه وخت یې پوخه شول نو الله تعالی ته یې چې یا الله اوس خپلو خلکو ته دې ووایه چې روشي، خپل مخلوق ته دې ووایه چې روشي چې تیار دي چې پهله خشکی والا تیار کوي که پهله یعنی وچوبې والا تیار کوي که تندوبې والا تیار کوي یعنی اوبه والا تیار کوي چې یا الله دا وچوبې والا خو داسې دي خشکی والا چې دا خپل خلک ته پهله د علمانه چې کوم دي دا د تیر شي د سمندر او دریابونو والا. نو الله تعالی دې چې ښه نو چې داسې سات تېرېدل یو قبر ووتل نو چې تیاره دوی چې دې ته په ویې راغلل او دغسې لګیا ده سره د دیګونو او سره د چې کوم څه پکې پوښه دي خېټې ته یې ننه کوي مایدون یې بلکل داسې صفا کړه لکه یې گنجي سر چې یو اوښته نه وي. نو سلیمان علیه السلام سر ونیول چې الله دا څه شی دي هغه مایي سوی دي ته چې سلیمان نن خو دې زه وږه پرېښلم چې یا وږه یې چې مور رب چې روزانه مو ته داسې 3 ګاپې کوي نن خو ته مو یوه ګاپه پوره نه کړله. نو سلیمان علیه السلام توبه وایستله یا الله مونه ډېره ستره غلطه وشله. نو دغه د الحمدلله رب العالمین د رب عالمین په د دنیا باندې چې سوچ وکې نو که ځناور دي بیا په ځناورو کې مختلف ګروپونه دي لکه زمریان دي هغو خپل ګروپ ته لیوان د څه وی دي لیوان هغو خپل ګروپ ته ګیدړانو خپل ګروپ ته داسې مختلف ګروپونه شمیره داسې دا د ځنګل د هغو والا مخلوق ته غرونو والا او بیا د سامې والا مخلوق غویان شول وزې شولې او ګډې شولې مختلف قسم ته دا مخلوق ته دی الله تعالی. او بیا په هوا کې چې کیم درومي مرغون شول مرغونو نه یعنی ستر مرغون وړیکې مرغۍ بیا یې سره جراثیم میاسې ماچون دا داسې حساب لګوه چې څومره یې تو دماغ درځي چې هغه په هوا کې ورځي او بیا هغه چې په مځکه باندې ګرځي دغه مخلوق هغه مخلوق چې په سمندر کې ده هغه خپل ګروپونه دي څومره میون دي هغه ټول میون خپل ګروپ سره داسې انسانون دي په دې کې سړی خپل ګروپ ته ښځو خپل ګروپ ته په هر څه شي کې نارینهو خپل ګروپ ته ښځینهو خپل ګروپ ته او بیا په نارینهو کې خصلتونو لحاظ سره دا خپل ګروپونه دي داسې وړیکې جرثومې دي لکه چې دا اوس غوندې چې تبعیر وستې وه کرونا دغه شانې په مځکه باندې چې کیم په وړیکې پښې دي دا په مځکه باندې کرالینګ کوي یعنی روان وي دغسې په مځکه باندې او یو هغه چې هغه په مځکه کرشیږي او یو هغه چې هغه په مځکه کې نه خپل ټول ژوندون تېروي. نو دا مختلف قسم ته الله تعالی پیدایش ته فرشتونه ونیسي تر دې وړیکې نه وړیکې جرثومې پورې وایرس پورې دغو ټولو ته الله تعالی رزق هم ورکوي دوی ته ژوندون هم ورکوي او په ټایم باندې رزق ورسوي چاهې هغه یوه ګاپه د هغه سلیمان علیه السلام ته چې کوم ماهر وتلی هغه مروي یا چاهې هغه وړیکې ونه ګاپوي
دغه ټولو ته الله تعالی رزق ورسوي. دوی قایم سوتلی دي، دوی ژوندون هم قایم سوتي. یعنی دا چې رب العالمین د ټولو جهانونو رب ده. بیا په مځکه کې نه چې دا کیم موږ مړی لوړ دي مځکې ته، دغه سره چې کیم څه کېږي دغه رب هغه ده. او بیا دا عالمونه چې کیم دي ګوره، یو د الست عالم ده چې موږ آدم علیه السلام د اوږو نه پیدا شولو او ولې ته کې موږ وعده وکړه. بیا د هغې نه پاس چې موږ په یوه محفوظ ځای کې سوتلی شوي یو، موږ ته پته نشته، دا یو بېل عالم ده. بیا موږ د پلور پشت ته یعنی دا چې دا کیم څټ ته دې ته موږ اروستی یو، نو هغه د موږ بېل عالم ده چې موږ څومره وخت پکې تېر کړه. بیا موږ د مور په خېټه کې ژوندون تېر کړه، د موږ یو بېل عالم ده. هلته موږ ته رزق میلوېده، موږ شی باندې خیال سوتی شول، موږ بدن جوړېدل، موږ تخلیق کېدل هغې کې. بیا د هغې نه چې موږ څه وخت دغې دنیا ته راغلو، نو موږ د وړیکولو یو بېل عالم ده. بیا چې هغې نه لږ کې غوندې ستر شولو، هغه د موږ بېل عالم ده. بیا چې موږ ځوانان شولو، بیا د موږ یو بېل عالم ده، د موږ ضرورت بېل شول، موږ خواهشات بېل شول، ټول هر څه شی الله تعالی پوره کړي. بیا چې موږ د هغې نه پس ذریعه معاش طرف ته راغلو، نو هغه یو بېل عالم ده د موږ. بیا چې موږ کله پلور جوړ شولو، مور جوړ شولو، نو بیا د موږ یو بېل عالم سټارټ شول، موږ بېل ضرورت سټارټ شول، موږ ترجیحات بدل شول. بیا چې موږ بوډاتوب موسم راغله، هغې ځای کې د موږ ترجیحات بدل شول، موږ خواهشات بدل شول. یعنی دا بېل بېل عالمونه دي. حتی چې موږ قبر ته ورسو، بیا په قبر کې یو عالم ده. بیا هغې نه پس چې څه وخت حساب کتاب پېر کوو، یو بېل عالم ده. بیا اخر چې موږ یا جنت ته لوړ شو یا دوزخ ته لوړ شو، بیا بېل عالمونه دي. نو دا ټول عالمونه الله تعالی په ګوشي زون باندې سمبولوي، دغه ټولو ته رزق ورکوي، دغه ټولې قایم سوتلی دي، دغه ټولو ضرورتو خیال ساتي. دغه څه شی رب العالمین. نو ملګرو، نن د دغې آیات ترجمه سبا ته الرحمن الرحیم خو موږ په بسم الله کې موږ ترجمه کړې، نو اپله به موږ بیا مالک یوم الدین دغې به ترجمه کوو انشاءالله. نو هغې رسې اجازات غواړو او الله حافظ.